حضرت مولانا مفتی حماد صاحب او د هغې د پوره ټیم انتهایی مننه او شکریه ادا کوم چې نن د 8 امبولانسو سره او هغه ټول د سامان او د دوایانو نه او د خوراکي موادو نه ډک او د اوبو نه هغوی دلته راغلي دي او د ځان سره خپل میډیکل ټیم هم راوستلی دی او د سحر نه زموږ سره هغوی په امدادي کاروایانو کې مصروف او 340 مړي دا مونږ چې کله دفن کول نو مفتی صاحب را سره په هغه موقع باندې موجود وو دا په یو قبرستان کې په یو ځای باندې او دا نور چې کوم څومره رفاهي ادارې دلته راغلي دي د ټولو انتهایی شکریه ادا کوو او حقیقت دا د خلکو چې کومه جذبه وښودله مونږ سره د هغې د شکریې د ادا کولو الفاظ نشته دی صرف یو میسج او پیغام به ورکومه بعضې ځوانان دي هغه صرف د نندارو دپاره او د ټیک ټاکونو دپاره او د دې موقع د لیدلو دپاره داسې سلیبریټي غوندې چې کوم دی نو هغې انجوای کوي زه به هغې ته دا درخواست کوم چې ستاسو په راتللو باندې دلته رش هم سیوا دی خلک خپلو کارونو ته هم په ټایم نشي رسېدلی کوم ډیډ باډیز چې هغه 48 غنټې بعد چې کوم دی نو موږ راوباسو نو هغه په روډ کې د هغې امبولانس ولاړې د رش ته لاسه نو کو دا غیر ضروري دلته تګ راتګ دا بند شو نو ستاسو به په موږ باندې انتهایي احسان او ملازه وي دویمه دا ده چې د زنانو ټیمان ما ولیدل په ډېر لوی ګڼ تعداد کې راځي دلته د زنانو د ټیمانو هېڅ ضرورت نشته دلته الحمدلله نارینه دي خو د ملبو نه څوک روباسل دي نو هغه د نارینهو کار دی باقي د زنانو څه کار نشته دی خو قبرستانونو ته وړل دي کو تدفین کول دي کو ملبې لرې کول دي دا ټول د نارینهو کار دی د زنانو په دې کې هېڅ کار نشته دی لهذا زه به دا یو درخواست پیش کوم دا کوم خلک دلته زنانه راولي او په دې لارو کوڅو کې ګرځئ راګرځئ نو دا زمونږ د روایاتو هم خلاف ده او دویمه دا ده چې دا د پیر بابا رحمت الله علیه پاکه خاوره ده دا اخوا دېخوا نه مني نو ځان ته به نقصان ورسوي او ځان ته به تکلیف چې کوم دی نور ورسوي موږ هسې په غم کې مبتلا یو درېیمه دا تجویز پیش کوم چې څومره هم خلک راځي موږ د ټولو پارټو شکریه ادا کوو په دې وخت سیاست او پارټي بازۍ نه کوو خو دا یو درخواست ورته کوو چې په ګاډو باندې جنډې مه لګوئ زموږ دلته د اتفاق او د اتحاد یو ماحول دی ټول خلک راوتلي دي او په خدمت کې چې کوم دی نو مصروفه دي نو په دې باندې لږ غوندې زموږ د زړونو ته دک ور رسېږي او بله خبره دا کومه چې دلته تاسو راشئ دا کوم امدادي کاروایان والا ملګري دي نو هغوی په خدمت کې دا درخواست دی چې راځئ نو ځان سره خپله بیلچۍ راوړئ خپله چاري راوړئ د کار په کپړو کې راځئ او چې په کوم ځای کې درته مناسب ښکارېدل او کوم ځای درته زیات د اهم ښکارېدل بس هم عقل ته کار شروع کوئ دلته جوماتونه هم د لایو نه ډک دي کورونه هم د لایو نه ډک دي دوکانونه هم د لایو نه ډک دي او په دغې لایو کې دننه چې کوم دی نو لاشونه هم پراته دي نو هسې د تللو د راتللو بره تللو ښکته تللو ویډیوګانې جوړول د دې په ځای باندې چې تاسو د یو غریب سړي د کور نه چې کوم دی نو لایه راوباسئ او د هغه بچي ورته کور ته راشي او هغه پکې دیره شي دا به لویه تاسو د هغه سره ښېګړه وکړئ خو زیات نه شئ کولی د یو سړي ښېګړه خو به کم از کم دا به وشي او بله خبره دا ده چې 3 یا 4 ورځې بعد به دلته وبایي مرضونه دا به راځي ځکه چې څاروي مړه دي هغه پراته دي انسانان چې کوم وفات شوي دي او هغه په دې ونو کې او دا خو ډېر لویه علاقه ده په دې په منځ کې پراته دي نو هغوی به هم بدبویي دا به کوي خامخا د دې د لاسه به چې کوم دی نو خامخا څه مرضونه وبایي دا به راځي په هغې کې به د سکین بیمارۍ وي د چمړۍ په هغې کې به د سترګو بیمارۍ هسې هم دلته یو عامه غوندې وبایي مرض دی نو د هیلث سره وابسته چې کوم خلک ته زما هغې ته دا درخواست دی چې دلته تاسو سره کوم د دې بیمارو د تدارک دپاره چې کوم دی نو تاسو سره څومره مواد دي تاسو برای کرم هغه راوړئ او هغه چې کوم دی نو دلته د خلکو ته دا فراهم کړئ باقي حکومت ته نو زه به څه ووایم برای نام حکومت ته 48 غنټې وشولې وختي د مفتي صاحب مونږ یو ایریا ته یو علاقې ته لاړو په مشکله باندې یو ایکسیویټر والا مونږ تیار کړو چې هلته څه کور کې زیات امکان دا دی چې هلته څه لاشونه پراته دي خو په 3م چت کې لاندې دي نو هغه چې مونږ کله معلومات وکړل نو هغه ایکسیویټر والا ایکسکیوز وکړو چې دا زه نشم کولی دې دپاره هیوي لوډرې پکار دي دې دپاره د بلاسټنګ مواد پکار دي د کور او د کلي خلک ټول لګیا دی چې په دې ځای کې د دې کور خلک دا پکې چې کوم دی نو غایب دي د دې نه دي وتلي ځکه دا کور ټول کېناستلی دی او دا راپرېوتی دی اوس هغه کټ کول غواړي د هغې دپاره هیوي کټر مشینان پکار دي د هغې دپاره بلاسټنګ والا مشینان پکار دي د هغې دپاره هیوي چې کوم دی نو لوډرې پکار دي دا خو زموږ د عامو خلکو د وس خبره نه ده روډونه د یو بل سره انټرلینک کول دي لکه ګوره د قدرنګر د بټۍ درې سار 340 جنازې ما کړي دي ما په خپله باندې یوازې ما کړي دي هغې علاقې ته تر اوسه پورې لا ګاډۍ نشي تللی نو داسې دومره مشکل کار خو نه دی دا حکومت ولې ګپ لګوي 48 غنټې وشولې دلته د هیوي مشینري راوړي او د دې خلکو ته د رابطې دا سړکونه بحال کړي
چې هلته ګاډي تللی شي، د خلکو آمد رفت کېدلی شي، نو رفته رفته به چې کوم دی نو دا کارونه دا به موږ ته آسان شي. نو به هر حال دا یو څو څیزونه دي چې دا په میډیا باندې ستاسو د دې پاڼې په وسطت باندې هایلایټ کول غواړو او د حکومت توجه چې کوم دی نو دې طرف ته راګرځول غواړو. او باقي د دې نه علاوه چې کوم موبایل سروس دی نو هغې ډېر زیات مشکلات دي دلته. صرف 3 ټاورې دي د ټیلینار، دا فنکشنل کول دي چونکې بجلی نشته دی، دا په جنریټرو کول دي. اوس ډیپټي کمشنر ته 3 جنریټرې د ټاورو د چالو کولو دپاره دا څه مشکله خبره ده. راځي ډلې ډلې راځي، په ښکته باندې ځي او په بره باندې ځي او دلته ویډیو جوړوي او هلته ویډیو جوړوي. د کار دا خبره ده، په 48 غنټو کې تاسو د 3 ټیلینار ټاورو جنریټر چې کوم دی نو رانه شولې، څه دپاره راځي موږ پسې دلته؟ خلکو ته نور مشکلات او تکلیف جوړوئ. تاسو چې راشئ روډونه درته بند شي نو نور خلک چې کوم دی نو د هغې سره په تکلیف کې شي. نو به هر حال دا یو څو تجاویز دي او دا زما خوښه ده چې دا ستاسو په دې وساطت باندې چې کوم دی نو دا د عوامو ته هم ور ورسېږي او دا د حکومت ته هم ور ورسېږي. جزاکم الله. السلام علیکم.